حدیث کې راځي کم بنده مسلمان چې د سحرې درې پیره دا کلمه وایي دا الفاظ وایي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا بیات کې چې دا کلمه درې پیره وایي او ورسره دې سره بیا او دا کلمات وایي په 28 سپاره کې چې کم دا دی هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البار المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نو څوک چې دا کلمات وایي دا سحرې نو د ماهامه پورې به 70,000 فرشتې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي او چې د ماهامې ووایي نو د سهاره پورې او بیا فرمایي دې سره دا حدیث کې دا خبره هم شته وایي چې دا کلمات یې وایي که نه او په دغه ورځ کې مړ شو نو دې به د ایمان په حالت کې مري